السلام علیکم. د کلی یو سیک ورورو هغه لاړو لندن ته. چې لندن ته لاړو نو لندن کې چې کم سیکان دي پړه لیکا ډېر کاروباریان او ډېر مخکې خلک دي هغه د کلي والا سیک ته وی چې دلته کې لندن دی دلته به خبره په لاجیک کې په منطق باندې به کې نو هغه ته تپوس کو چې دا لاجیک څه ته وی هغه ورته لاجیک دی ته وی چې زستانه تپوس کوم چې تاسو کار سپیش تا نو هغه ورته چې او وی چې سپیش تا نو لکه تاسو غټ کور دی بیا زمون غټ کور دی نو چې غټ کور دی تاسو لکه مالدار هغه ورته یو مونږ مالدار یو چې مالدار نو تاسو به کاروبار ډیر خي هغه یو بالکل کاروبار مخه دی نو چې کاروبار مخه دی نو دا به تاسو ته مور دوا کړي بیا مونږ خو د مور په دوا کې یو نو ګوره وی مات نه صرف تپوسو کو چې ستاسو سره سپیش تا او زه دې ته ورسېدم چې دا ستاسو د مور دواګانې دي نو د دې مطلب دا چې ستاسو مور ډیره نیکه ښځه ده او د دواګانې قبلیږي اته وی دا منطق دی چې ما نه صرف د سپي تپوس کو ما ته پته ولګېده چې ستا مور ډیره نیکه ښځه ده دغه سیک چې د لندن نه راغی خپل کلی ته نو هلته کې خلکو استقبال لراله تپوس لراله هغه خلکو ته وی چې یاره ما خو لندن ته تللی وم اول ته مې یو شي زده کړو چې خبرې به په منطق باندې کې په لاجیک سره به کې نو هغوی ورته وی چې منطق څنګه دی تپوس یې ترې وکړو نو هغه یو کس ته وی لکه زه درته وایم چې ستاسو کره سپیش ته نو هغه ورته وی نه وی دې مطلب دی چې ستا مور ډېره خرابه ښځه ده چې سپی نشته نو مور دې خرابه ښځه شوه دا مثال مې دی پورې وکړو چې زمونږ د دې حکومت نه منطق شته نه لاجیک شته نه آئین شته نه قانون شته صرف ډنډه ده او دوی چلی او رسته ورځه د حکومت د کارونو د لاسه د عوامو مسایل سیوا کیږي کمیږي نه بجلی ته وګورئ ګیس اوس 50% ګران کو د بجلی بیلونه به را روانه میاشت د خلکو نه چغې وباسي خلک به خودکشۍ ته مجبوره کي چې ژوند تیر کو بیلونه ورکو او بیا په بیل کې داسې شیزونه شاملوي لکه ریډیو څوک استعمالي د هغه بیل دې پکې شامل کو په لکونو جوماتونه دي هغوی ته به هم د ریډیو بیل ځي دغسې په لکونو جوماتونه دي ته د ټي وي بیل هم ځي ټي وي نن سبا څوک ګوري نو پاکستان یو داسې ځای ته حکومت رسولی دی چې د ډنډې په زور ستا په جیب باندې ډاکه وایي مونږ خو وایو د شپې غل راغی موبایل یې رانه واغستو ډاکې واچول دا په رڼا ورځ ډاکې وایي او د دې ډاکو د پاکستانی عوام سره اوس هیڅ حل نشته یو حل دی چې کله الیکشن په هغې کې د خپل ووټ د طاقت سره د دې ډاکوانو نه ځان خلاص کو نو دا تاسو چې څه کوئ د هغې سیک د منطق مطابق یې مه کوئ خو د خپل لاجیک مطابق یې کوئ امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ دوستانو سره یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته